چې کله دا عهد و پیمان دی چې دی نو هغه مات که نو الله تعالی فرمایي فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. دغه عهد چې دو مات که دا لوز دا چې دو مات که نو الله تعالی ولا څلور سزاګانې ورکړي دي. اوله سزا هغه دا ورکړله چې لعناهم موږ د خپل دربار نه وغورځول چې ځای رک شئ چې لکه یو سړی هغه نافرماني د سړي زوی دی د سړي کور کې څوک دی یا نوکر دی یا یو کشر دی هغه خبره نه مني نو د خپل دربار نه او د خپل ځای نه د هغې نه وشړي وایي زه رک شه نو الله تعالی د دو اول سزا چې دو لا ورکړه نو دی ملعون کړه. د ملعون مطلب دا نه دی چې مسخ کړه. الله تعالی د خپل دربار نه وغورځول. د دربار نه د غورځېدلو مطلب دا که چېرته څه سوال یې کو الله تعالی سوال نه قبلو. الله تعالی د دو تک هر قسم ذلت هغه راته الله تعالی د هغې هېڅ پروا هغه نه کوله. الله هسې هم بې پروا ذات دی لیکن دو مندې چې الله تعالی بیا دا بې پروایي هغه چې دی نو کړ ده دا د دې وجې نه چې دو خپل هغه عهد او خپل هغه لوز هغه ونه پاله. وجعلنا قلوبهم قاسیه. الله تعالی دویمه سزا ولا دا ورکړ ده چې زړونه یې سخت شله. واز ورته کوه نصیحت ورته چې دی نو کوه د هغو په مخه باندې غټې غټې خبرې هغه کېږي. انسان د هغې نه عبرت اخلي. د دو زړه هغه سختو نو څه قسم هغه په دو باندې د هغې واز نصیحت او د هغه د عبرت خبرې د هغې په هېڅ اثر هغه نه کېده. یحرفون الکلمه عن مواضعه. د الله تعالی حکمونو کې هغې کې ګوتې وول هغه یې شروع کړه لکه مخکې جمعه کې تاسو ته هغه ما ذکر کړی چې دو منده دی هفتې د ورځې ښکار هغه پې منو نو شیطان ورته هیله وښوله تدبیر ورته وښو چې تاسو د دې سیند د دې نه داسې ولې وکاږئ د دې نه غټ غټ حوضونه هغه جوړ کړئ او بیا د اتوار په ورځې باندې نیسئ که نه د څلورمې په ورځې باندې هغه نیسئ نو دو به دغه شان د الله تعالی احکام هغې کې به یې غلطې هیرې کولې. یو حدیث کې راځي په دو باندې دغه منع و واز ده. ساوري کې دا سنې واز ده د هغې اجازه وه ورته لیکن سنې واز ده په دو باندې منع وه نو دو به هغه ولي کړله نو بیا هغه ولي ته مونږ ډل ویو نو بیا به یې وی چې مونږ خو واز ده چې دی نو هغه نه استعمالو مونږ خو ډل چې دی نو استعمالو. حدیث کې هم راځي چې په دې امت کې به هم داسې خلق راځي چې هغو به شراب څکي لیکن نوم به شراب ونی جواری به کوي خو نوم به د جوارۍ هغه نی نور قسم قسم ګناهونه سود به کوي خو نوم هغه به د سود نه نومونه به یې وله بدل کړي. نو دقه شان دو الله تعالی سزا وله دا ورکړه چې د الله تعالی د حکمونو نافرماني به یې کوله څه پروا هغه نه وه. تحریفونه به کول آیاتونه هغې کې به تبدیلي راویستله نومونه هغه به یې وله بدلول. ونسو حظا مما ذکروا به. او ډېر هغه نصیحت چې پیغمبرانو دو ته کړی او دوی پوه کړي دو هغه نصیحت چې دی نو پرېښه. په هغې نصیحت کې لویه خبره هغه د توحید وه. دو توحید چې دی نو پرېښه بت پرستۍ شروع کړې شرکونه هغه شروع کړه او دې سره بیا الله تعالی چې ولا کومه سزا بله ورکړ ده نو ولا تزال تطلع علی خائنة منهم. خیانت په دو کې راغی. دا نن سبا چې وایي کرپشن دی او پرانکې حکومت کرپټ دی نو دا کرپشن دا دوله هغه د الله تعالی د هغه عهد او د الله تعالی د هغه عهد و پیمان د هغه خلاف ورزي د هغې الله وله سزا دا ورکړوه چې دو کې خیانت چې دی نو شروع شو. خیانت یوازې دې ته نه وایي چې یو سړی ته مال کېږي دی پیسې ورته کېږي دی هغه پیسو هغې باندې مټکر شي یا هغې نه څه پټي کړي دا هم چې دی نو خیانت دی. خو خیانت مطلب هغه دا چې خپله ذمهواري نه ادا کول. که بادشاه دی د هغه خپله ذمهواري ده که دغه یو افسر دی د هغه خپله ذمهواري ده که وزیر دی د هغه خپله ذمهواري ده که علاقه کې ملک دی د هغه خپله ذمهواري ده که د جومات امام او خطیب دی یا مدرس دی د مدرسې د خپلې ذمهوارۍ دي. نو د الله تعالی دغه حکمونو نه منلو وجه
هغه الله تعالی ولا سزا دا ورکړه چې چا د خپل ذمہواری دغه احساس هغه ورسره بیا نه و که په پیسو باندې لاس برکېده پردي په هغې باندې هم ډیل نه کو که د چا په وینه باندې د چا په عزت باندې د چا په ځمکه باندې د چا په څه شي باندې چې لاس هغه برکېده نو څه پروا هغه نه کوله دا الله تعالی هغو له سزاګانې هغه ورکړوي. بیا دغه شان عهد و پیمان الله تعالی د نصاراو نوم اخیستی و ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم. الله تعالی د عیسایانو نه د نصاراو نه هم دغه شان عهد و پیمان هغه اخیستی و لیکن هغو هم په هغې باندې ونه چلېدل نو هغو له الله تعالی دا سزا ورکړوه فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء. دو کې چې دی نو یو بل سره بغض او یو بل سره دشمنی او جنګونه دا سزا ولا الله ورکړه. اوس ګوره قرآن کریم چې دا واقعه ذکر کړه چې د بني اسرائیلو نه الله تعالی وی موږ یو عهد پیمان اخیستی و او هغه عهد و پیمان دا و چې ایمان هغه به راړی په پیغمبرانو باندې د پیغمبرانو امداد به کوئ د پیغمبرانو خبره به اورئ او دغه الله له به قرض حسنه ورکوئ یعنی د الله په لار کې هغې کې به خرچ و اخراجات کوئ. نو الله وی چې زه به څه کوم لأکفرن عنکم سیئاتکم زه به ستاسو ګناهونه هغه معاف کوم او تاسو به جنت هغې ته داخلوم. دا یو عهد شو د الله او د بني اسرائیلو په منځ کې. نو بیا الله تعالی فرمایل چې دو دغه عهد په دې باندې ونه چلېدل دا عهد و پیمان هغه دو مات که. نو چې د عهد و پیمان هغه مات که نو الله تعالی ذکر کړ چې ما ولا 4 سزاګانې ورکړې. اوله سزا هغه مې دا ورکړه چې د خپل دربار نه مې چې دی نو هغه لرې کړه. دویمه سزا هغه مې ولا دا ورکړله چې زړونه هغه مې ولا سخت کړه. درېیمه سزا هغه ولا دا ورکړله چې د دو کوم دغه د عقیدې وي او پیغمبرانو ورته کوم تعلیم هغه یې ورکړی و هغه عقاید هغه تعلیمات هغه دو پرېښله. او 4مه سزا یې ولا دا ورکړه چې خیانتونه او خپل ډیوټي او خپل ذمہواري هغه نه ادا کول دا یو دو خپل معمول هغه جوړ کړ. بیا یې فرمایل چې دغه شان عهد و پیمان دا د نصاراو نه د عیسایانو نوم اخیستی و هغو هم په دې باندې هغه ونه چلېدل. نو الله تعالی وایي هغو له موږ دا سزا ورکړه چې خپل منځ کې بغض او خپل منځ کې دشمني هغه ولا هغه پیدا کړه د یو بل دشمنان شله. اوس قرآن کریم چې دا واقعات ذکر کوي او دا د دې مخکني امتونو د دو حالات هغه ذکر کوي نو دا چرته د تاریخ کتاب دی یا دا چرته اخبار دی چرته چې دی نو موږ ناولې هغه چې دی نو هغه ګورو یا اسې مضامین چې دی نو هغه ګورو دې باندې خپل ځان چې دی نو مشغولو او که نه دی کې چې دی نو هغه څه مقصد دی. نو ګوره الله تعالی دې کې موږ هغه پوه کوي فاعتبروا یا اولی الابصار. الله تعالی وایي چې ای د عقل والو دا کمې واقعات دا چې قرآن کې ذکر کېږي نو دې نه څه عبرت واخلئ. هغه هم زما مخلوقو چې زما په حکمونو باندې نه دی پاتې شوي نو ما هغو له سزاګانې ورکړي دي. نو دقه شان که تاسو زما حکمونه هغه نه منئ نو تاسو به هم دقه شان هغه کارونه به تاسو سره هغه کېږي. هغه هم بل چا نو پیدا کړي هغه څه بوتانو نو پیدا کړي یا شیطان نو پیدا کړي هغه هم الله پیدا کړي او موږ هم ټول دا امت دا الله پیدا کړلی. نو د هغو ته سزاګانې ولې ورکړې شوي دي د الله د حکمونو نه منلو وجې